د حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره څومره محبت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اشارو باندې به صحابو چلېده هغې ته به یې کته منشا ته به یې کته چې د الله پیغمبر څه فرمایي او د الله د پیغمبر څه اشتها خواهش یو صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه راغی ورځ وکړي یا رسول الله زما دا ګاونډي دی د ده کور کې کجوره ده او د هغې شاخونه زموږ کور ته راغلي دي نو چې کجورې راپروزي ماشومان یې راخلي خوري دا کس راشي زما د ماشومانو د لاس نم د خولې نم کجورې وباسي او راکاږي نو تاسو دې ته ووایئ چې داسې نه کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ده پسې کس واستو دی یې راوغوښتو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې که ستا دا خوښې چې دا کجوره ته ماله راکړې یعنې ما باندې را خرڅه کړي یا ما ته هدیه کړي نو زه به تاله په جنت کې یو ونه درکمه د دې پځې نو علما فرمایي چې دا کس منافق و نو ده خبرې شروع کړي ځان خلاصولو دپاره یا رسول الله که چېرته بله ونه وې نو درکړې به مې وه د دې ونې کجورې ډېرې خوږې دي لحاظه دا زه نشم درکولی پیغمبر علیه السلام طبیعت کې جبر او زیاتې او حکم او داسې دغه نه و چې خامخا پیغمبر علیه السلام خاموش و دی لاړ پیغمبر علیه السلام صحبت کې مجلس کې یو صحابي ناست و ابو دحدة رضی الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته عرض وکړو یا رسول الله که دا ونه زه واخلم نو دا فضیلت زما دپاره هم دی پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې او ستا دپاره هم دی دې په منډه ورغلو لاره کې نثار فلان کې ودرېږه دا کجوره ما باندې راخرڅه کړه ستا په خوله کې چې څه قیمت هم وي بس ته ووایه کجوره ما راکړه چې څه ستا مو مانګې ووایه هغه د خپل ځان خلاصولو دپاره چې بس په خوله یې ورته دا خبره وکړه چې د نه خلاص شمه نو ځان خلاصولو دپاره یې ورته دا وویل چې ستا باغ چې کوم دی ماله راکړه دا کجوره وایه نو دی ورته وایي چې په خپله خبره خو ولاړې که نه وي او بس راوړه کاغذ او قلم کجوره زما باغ ستا او ستا دا کجوره کږه کجوره چې د هغې شاخونه ټول اخوا دېخوا تللي دي دا زما او د ده په باغ کې 600 کجورې دا په باغ کې ولاړې وي او دې په منډه منډه راغو یا رسول الله هغه ونه مې واخیسته پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي څنګه یې واخیسته او یا رسول الله خپل باغ مې ورکړو کجوره مې واخ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل ابو دحدة اوس ستا دپاره اوله سودا دا کینسل شوه ستا دپاره زه وینم او ته نه وینې الله رب العزت په جنت کې د کجورو باغات ستا دپاره ودرو او بیا دا صحابي باغ کې اوسېدو کور ته لاړو ننوتی نه دی کور اواز یې وکړو ورسره چې بیبي ته اواز وکړو چې بهر ته راوځئ دا کور دا باغ ما د الله په نوم باندې د الله پیغمبر لپاره ما صدقه کړو نو ښځې ورته ویل چې ډېره بهترینه سودا دې وکړه زما محترمو داسې محبت